السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو اقبال زمانی ما او زما پیغام نن شاسوار ورته دی. زما د پیغام د یو ورور په حیثیت د یو مسلمان په حیثیت شاسوار ورته ورسوئ او د شاسوار د پیغام نه مخکې به زه د نورو خپل وروڼو بایګانو مسلمانانو ته یو درخواست وکړم چې کومه ویډیو د شاسوار چلیږي د هغې کمنټس یې ما وکتې نو په هغې کې د لعنت نه بغیر بل څه نشته. نو وروڼو زه به تاسو ته دا ووایم چې زمونږ حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم به په څه طریقه د خلکو زړونو ته د دین مینه کوزوله او په څه طریقه به خلک دین طرف ته رامایل کوله. او دا خو یو مسلمانان یو مونږ بعضې انسان غلطي وشي نو دا سړي خو خپل دین او اسلام دی خو البته داسې نه ده پکار د لعنت په ځای که مونږ دا ووایو چې الله پاکه که هر یو انسان په زرګاو کمنټس یې خلکو کړلي او په دې زرګاو کمنټسو کې چې هر انسان دا ویل وی لیکل وی چې الله پاکه شاسوار ته د نیک هدایت وکړي او د هدایت یو میسیج یې ورته کړی وی یو کمنټس یې ورته کړی وی نو ښه خبره وه. او بله زه شاسوار ورته بقایا خبره کوم چې شاسواره زمونږ څخه هم داسې سال پاس نشته چې تا ته ووایو ولې چې مونږ په خپله د ګناهونو نه ډک یو او مونږ په خپله ډېر زیات ګناهګار یو. مونږ په خپله داسې کومه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په طریقو باندې کومه ژوند تیر کړی دی، مونږ کومه انداز جوړ کړی دی، مونږ کومه شکل جوړ کړی دی، مونږ کومه میسیج چاله ورکړی دی د تبلیغ په باره کې یا د نور څه اسلامي ماحول مطابق. خو البته تا ته مونږ دا وایو چې په تا باندې الله پاک یو فضل کړی دی، په تا باندې الله تعالی یو کرم کړی دی. ته د دونه تیارونه الله پاک رایستلی او د رڼا هغه اخري مقام ته لکه یو سړی چې د غنو د شپول نه راوباسي او د ګلونو په یو ډیري باندې کښېنې نو ستا دپاره دا ډیره د فخر خبره وه، ستا دپاره یو ښه خبره وه. تا له الله پاک هغه مقام درکړی دی کومه مقام چې طارق جمیل صاحب له ورکړی دی، کومه مقام چې جنید جمشید صاحب له ورکړی دی. ته دا سوچ وکړه چې جنید جمشید صاحب څوک و، هغه هم ستا په شان یو سینګر و. د هغې نه بعد هغه دعوت تبلیغ لارې اختیار کړه او هغه له د هغه کوم مقام ته ورسېده. هغه به هم دا ویډیوګانې دا چینلو باندې به یې کار کو خو په کومه طریقه کار به یې کو، خلکو ته به یې څه نصیحت کو. شاسواره ښه سوچ وکړه، ستا دپاره الله تعالی ډېر ښکلی یو مقام جوړ کړی دی او هغې ته یې رسولی. ته چې کومه مقام باندې الله تعالی کېنولی په دې حاضر دوران کې داسې مقام خو داسې خلک چې هغو ځوانیانې بچپن نه لاړ شي په مدرسو کې وخت تیری، په مدرسو کې علم وکړي 10 کاله 12 کاله لکه د یو بندې کمرې په یو لیول باندې ژوند تیر کړي، علم وکړي، د هغې نه مفتي کورس وکړي، مفتي جوړ شي. 15 14 20 کاله چې کومه دی هغه د یو جیل په طریقه باندې د مدرسه کې تیر کړي او علم وکړي. د هغې نه بعد هغه ته الله پاک دغه شان درجه ورکړي څنګه چې تا له الله تعالی د سینګرتوب نه وروستو درګرډه. نن شاسواره سوچ وکړه. زما دې په خدای قسم چې ستا نه خو اول درته زه وایم اول چې ستا نه ما میسیج پاس کړی دی. اول زه چې یو سړی ته مثال پیش کوم، ښه خبره ورته کوم، یو سړی ښې خصیت ته راکاږم نو اولنی ورته ستا د سینګر تصویر ښیم په څه ټایم کې چې تا ګانې بجانې کولې. دوباره ورته ستا د دعوت تبلیغ د وخت تصویر ښیم د عبرت دپاره
ته زمونږ د معاشرې دپاره د یو عبرت نښه جوړه شوې، ته زمونږ د معاشرې دپاره یو ښه لار جوړه شوې. خو که ته اوس واپس داسې یو حرکت وکړې، د دې نه به کمې خلکو ته چې ستا د وجې نه د دین مینه زړه ته کوزه شوې ده، کمې خلکو ته چې ستا د وجې نه یو میسج میلاو شوی دی، نو هغه خلک به د هغې خلکو په زړونو کې به هغه میسج پاتې نشي. بل شهسوار ورته دا خبره وکړه چې زما چا تپوس نه دی کړی، دا دنیا ده، په دنیا کې تپوس خلک د چا کوي چې ښه انګریزي تعلیم وکړي، ډیګري والي، نو خلک یې تپوس کوي. زمونږ په دې ملک کې یوازې ته نه دنیا یې، غټ علیمان دي، مفتیان دي، مولیان دي، تا ته به پته ده زمونږ نه، لکه ته اوس ښه هوښیار یې، زمونږ نه ښه پوهېږې. ښه خلک تا ډېر زیات ول ده، ولې چې مونږ خو داسې یو لار نه دی اختیار کړ کومه لار چې تا اختیار کړوه. او پلیز منت ته کوو، که تا رښتیا داسې فیصله کړې ده، خپله فیصله واپس واله. شهسوار وروره خپله فیصله واپس واله، په خپل مقام اوسه، او انشاءالله الله به دې ښه ساتي. څنګه چې تا ووې چې په دې نننۍ ویډیو کې چې کومه تا خبره وکړه چې چینجي له په کاڼي کې الله پاک رزق ورکوي، داسې یو مال هم راکوي، د رزق الله وعده الله کړله. رزق الله پاک وایي چې هله به سبا کم چې ستا رزق پیدا کم. ته د ټولو نه مخکې بېګاله د سملاستو په ټایم کې خپل د بچپن ریکارډ راواړوه ځان ته، بیا چې کله دعوت تبلیغ کې ته وته دا ریکارډ ځان ته راواړوه، او مخې ته سوچ وکړه چې مخې ته به زما څه کرتوتي، څه کردار به او زه څه کول غواړم. او داسې سوچ وکړه لکه څنګه چې جنید جمشید صاحب هغه سینګر ستا په شان دعوت تبلیغ لارې اختیار کړه، هغه چېرته دی اوس؟ اوس خدای نه که چې ته اوس دې فیلډ څنګه چې ته وایې چې زه دې فیلډ ته لکه یو مجبوري ده او زه راوړم او راځمه، اوس د مرګ څه پته لګي؟ ته اولني سټیج ته وخېږه او د ګانې دپاره وخېږه، الله پاک به دغه ټایم کې ستا ټایم پوره کړی، مخې ته به څه کې سوچ وکړه. مهرباني وکړه. مونږ به تم سوال کو چې الله پاکه مونږ په خپل هم ګناهګار یو، خو تا الله په خپل لار کې قبول کړی، تا الله ځان ته رانږدې کړی، تا د الله پاک درجه درکړله. او مونږ به سوال کو چې الله پاکه شهسوار د شیطان د رضا نه وساتې، یا الله پاکه شهسوار د شیطان د وسوسو نه وساتې. یا الله چې کومه د شهسوار څخه د انسانان دي د شیطان په شکل دیو ته هدایت وکړي، چې د کومو خلکو په خوله باندې شهسوار مطمئنېږي، یا الله پاکه ته دغو خلکو ته د نیکې هدایت وکړي. خدای پاکه شهسوار د دنیا ته څنګه چې یو میسج دی جوړ کړه، داسې مخې ته میسج جوړ کړي. شهسوار ورور زموږ څه نور څه الفاظ نشته چې درته ووایو، او الله دې ته نیکې هدایت وکړي. سره زمونږه، والسلام.